الشيطان الرجيم. دا خلق سوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ټوټي وسوي دا موږ ته تقسیم دي د پاره کړه چیرې کسته آسانه شي لکه ټول اجمالاً څوک نشي ویلی که نه پوره ټوله نشي ویلی خالص وایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يولد بس بتوه يبي ونور سيدا ألف أو شون دي بنا جنگو دي سر سيدا بيسو كي ألف سيشو ألف دا بم دی شوندونه دا شونډې چې دواړه وجنګي لامده دا ځای دا طرف لامده حصہ دا وجنګي دی نه با ادا کی با الف با دې بل سر نه وایي ها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دا دوه الفاظونه شروع مو کړئ انشاءالله چې بیا به انشاءالله زه رواني وو که نه لومړی شروع ده که نه شروع ګران دی او ښه په عزم اراده وکړئ پوه شئ دا زموږ د کامیابۍ ذریعه ده څوک به څه وایي څوک به څه وایي څوک به څه وایي وایي دا اوس سر وخته کېناست دا زما یو واچوئ خدای رب العالمین د دې د قرآن سره له مینه محبت پیدا کړي. خدای رب العالمین د الله د بې پروانۍ نه الله موږ بچ کړي. خدای رب عزتونه هم نصیب کړي. الله ذلت رسوایي شرمندګۍ نه بچ وساتي. خدای رب العالمین زموږ دا کم سفر چې اوس شروع شو خدای اوس سفر دی خدای تېر راته آسان کړي. الله خیر اختتام ته الله په خیر او عافیت سره ورسوي. الله موږ ته پکې مزید توفیق را نصیب کړي د یادولو. الله رب العالمین ته پکې محنت کولو توفیق را نصیب کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو ملګرو قاري صاحب سره ناست شو دی پر مسجد کې یو غټه سلسله شروع کړه د قرآن پاک د تلاوت. دی کې هغه ملګري شریک کیږي با شرکت پکې کوي حصه پکې اخلي چا چې قرآن پاک نه وی ویلي او دا د الله پاک طرفه ګوري او لوی نعمت دی د قرآن پاک د الله پاک معجزه را د الله جل جلاله کلام دی او دې ته د الله جل جلاله په ډېر لوی عزت حاصل دی. او د دې قاری صاحب او د مولانا صاحب یو محنتو چې هغې رنګ راوړو او په دې مسجد کې د محله کې چې څومره کسان داسې دي چې هغوی د قرآن پاک د دې دولت نه محرومه دي هغوی ته یو مقرره یو چانس دی او د دوی دا خدمات دي چې خلکو سره نن د بسم الله نه شروع وکړه او الف او ب یې شروع واغشته. د دې الف نه او د دې ب نه شروع شوه دا به انشاءالله تعالی د وناسه پورې رسي
نو د محله کې د مسجد کې دا یو غټ قدم اوچت شو. ګرانو کتونکو تاسو ټولو ته هم خاص دی چې په خپل مسجد کې په خپله محله کې د قشر محنت خواري وکړو. او داسې کسان زموږ په مساجدو کې زموږ په محلو کې شته چې سپینګیري دي بوډاګان دي خو د قرآن پاک د دې نعمت نه محرومه دي. نو خدای پاک دې د دې نعمت نه محرومه پاتې نه کړي او زما په شان ملګري د په شان ملګري او ستاسو په شان یو ملګري مخکې شو اوچت شو راپاسو او لږ غونتې خواري وکړو په خپله محله کې لږ غونتې محنت وکړو. د جومات امام استاد ځان سره کړو یو ملګري دوه ځان سره کړو او په کلي محله کې چې څومره مشران دي د قرآن د نعمت نه محروم وي هغوی د پاره یو سلسله شروع کړو. یو مدرس ولونیسو د امام مسجد سره خبرو وکړو او هغوی باندې چې کوم دی د قشان یو ټایم وټاکو ولا او د قرآن پاک شروع وکړو. نو چې مونږ شروع وکړو د قرآن پاک الله پاک به مونږ هم اجر راکړي او کوم خلک چې د دې قرآن د نعمت نه محروم وي او هغوی قرآن ووایي الله پاک به زموږ ستاسو پر دنیا او آخرت کې د اجر او د ثواب ذریعه وګرځولي کړي. السلام علیکم ورحمت